چې کله طلبا کتابونه وایي نو په هغې کې یو کتاب د امام ابو داود صاحب هم دی دې د احادیثو درس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه درس کوي فرامین د رسول الله مبارک تلاوت کوي شاګردان ورته ناست دي دې درس کوي او خلک هغه درس اوري په دغه دوران کې یو صاحب دې مجلس ته راننوتو یو شخصیت دې مجلس ته راننوتو سهل تستری رحمت الله علیه دغه کس نوم دی دربار کې امام ابو داود صاحب درس کوي مجلس ته یو شخصیت راغو او د استاد نه تپوس کوي چې درس ختم شو چې قربان زما یو خدمت ته دار علی تاسو کې هغه مبارک ورته فرمایي وای چې زما د وس او قدرت لاندې نو زه به ستا دا خدمت پوره کوم ورته وایي ستاسو د قدرت د لاندې دی ستاسو په طاقت هم شته بیا ورته وایي چې شریعت هغه جایز ګرځولی وي بالکل ستا خدمت به زه هغه سر ته رسوم سهل تستری ورته وایي شریعت هم ورته ناروا نه دي ویلي وایي څه خدمت دی دا جمله واورئ وایي خدمت څه دی وایي خدمت دا دی چې ته د کونینو د سردار احادیث مبارکه فرامین او ارشادات د رسول الله مبارک دلته درس کې تلاوت کې په دې ژبه مبارکه باندې ته د خپله ژبه مبارکه راوباسه سهل تستري ورته وایي چې زه د ژبه ښکل کړم شاګردان خپل استاد درس کوي چې دا صاحب تاسو پیژنئ وایي نه پیژنم وایي دا خو سهل تستري رحمت الله علیه دی او د ده د ولایت چرچه په اطرافو باندې خوره وه استاد ته پته ولګي چې د دومره لویې پایې د زمانې یو لوی ولی الله هغه زما درسګاه ته راځي ما ته وایي ژبه راوباسه چې زه خپل کما وجه بیانې چې ته د رسول الله مبارک فرامین او ارشادات احادیث تلاوت کې په دې ژبه مبارکه باندې چې دا درته زه ښکل کما مونږ ته تاسو له یو پیغام راکوي یو درس راکوي چې هغه د لویو لویو پایو اولیا هغه راځي د علماو په صحبتونو په درسونو کې کینی مونږ او تاسو له دا یو درس دی یو میسج دی چې د خپلو علماو د خپلو امامانو د خپلو استادانو سره کلک ودرېږو او د دین مسلې